इंकलाब आएगा, तेरा खून से इंकलाब आएगा, खून से इंकलाब خبرې د ارمان نظریه او د چې څه غوښته هغه خو د دې ولس ناسته او په خالي د کلاسیکلا ښار کې نه د دنیا په هر ملک کې په هر ښار کې دا ناستې دي دا احتجاجونه دي نو د ده نظریه چې کومه هغه خو ولاړه پر مخ د داسې کم ارمان هغه خو دا د خلک دا د هر پښتون افغان دا ارمان وایي او دا چې کوم خلک ناست دي د دې څه دا ظاهره شوه چې دا هر چا دا مقصد و چې د هر چا دا هیله ده دا امید یې دی دا مقصد یې دی چې پر دې وطن امن راشي پر دې وطن خوشحالي راشي زه به داسې یو مجلس درته وکړم کله چې په روزه کې زما او د ارمان موبایلونه له کوره خلاص وو بیا د بلې پښتونخوا یو ملګري ټلیفون راوکړی ارمان ته وایي چې زه موبایل درلږم نو ارمان په غوسه شو خو داسې ورته ویل موږ خو داسې څه کار کړی نه دی اوس مو لا کار شروع کړی دی ته وار وکړه چې موږ خپل پښتونستان جوړ کړو بیا به زه په خپله ټلیفون در کوم چې اوس راولږم موبایل ولې چې هغه ټیم به زما پر تاسو حق وي چې موږ پښتونستان جوړ کړی دی اوس مو خپل وطن دی خپل خلک یو موبایلونه به هم له یو بل اخلو او له یو بل سره به ناستې ولاړې هم کوو چې څه مو په کار وو که چا په رضا نه راکول خپل خلک یو ضرورت شی به په زور اخلو خو فی الحال موږ خالي کار شروع کړی دی فی الحال موږ خالي دشمن پزیندلی دی اوس یې موږ ولس ته نوم ورښیو اوس به موږ ولس ته دا ورښیو چې د دشمن سره به څرنګه خلاصېږي د دې دشمن سره به ستا د خلاصون لیاره څه وي ستا د امن به کومه لیاره وي ته به پر کومه لیاره باندې ځې د امن په خوا به ته څنګه ځې دا طریقې به زده کول وي موږ به تبلیغ کوو د تبلیغ په چم به کلي په کلي ځو کور په کور به ځو خلک به پوهو دا شعور به عام کوو په خلکو کې چې وطن هم یو څه وي ازادي ډېره خوند کوي امن ډېر خوند کوي که موږ ته رامیلاو سو پر خپله خاوره خپل اختیار ډېر خوند کوي که موږ له رامیلاو سو خبره ډېره ساده ده خبره د کام خبره ده خبره د دې ولس خبره ده دا د ټول افغان ولس هم دا مقصد دی چې ولس وطن خاوره مینه امن سوله مرګ د سټریټیجي چې ته د دشمن غلغه ختمې یا دا سټریټیجي ورناکامې نو ته به ځان ته خپله سټریټیجي خپله منظمه لاره به ټاکې خپله منظمه لاره به جوړې نو زه مو نور وخت نه ستاسو راتګ ستاسو مړانه ستاسو دلته ناسته ستاسو ولیاړه ستاسو خپل دشمن پزیندل او خپل دشمن ته دا ویل چې دا ته یې د ارمان دشمن باندې خو ټول خبر یاست ارمان چا ویستلی دی دا ټول خوش په خبر یو بس تر دې غټه خبره نشته چې موږ ته د خپل قاتلانو دا څوک چې قاتلان دي زموږ د شهیدانو قاتلان موږ ته معلوم دي بس دا زموږ مقصد دی قاتل معلومول او بیا له قاتل خپل پور خپل حساب غوښتل دا مو مقصد دی دا مقصد به پر مخ وړو دا د ارمانو دا زما دی دا ستاسو د ناست د ټول ولس دی مننه ډېره مننه اوس حاجی نظام کاکړ ته خواست کوم چې راسې د خپلو خیالاتو حساب وکړي هر ناول ور سره دی هر ناول ور سره دی هر مردار د پاکستان دی هر ناول ور سره دی هر مردار د پاکستان دی چې ما وزه که پرېږدي مې دا اختیار د پاکستان دی دا د پښتانه پکې حلال سو دا د سرو وینو دنده چې پښتانه پکې حلال سو کاروبار د پاکستان دی دا روزګار د پاکستان دی له دې شعرونو سره سم د نن د دې له خشمې ډکې مظاهرې قدرمنه صدره آغلې ثنا اجاز خورکۍ ته بلنه ورکوم چې راسې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي
ډېره مننه دلته چې دا څومره خلک ناست دي د ارمان د جنازې د ورځ نه واخله چې موږ د کوټې نه را روان شو او د دې کوره پورې او بیا د ګوره پورې او په لار کې چې هر ځوان هر مشر څوک هم ولاړو تاسو یقین وکړئ زما د زړه نه ورته دعا خطا چې کوم کامونه خپل اتلانو نه پېژني خپل د اتلان هغه د هغې رامونو کې خپله حصه وانه چوي د هغې عزت نه کړي د هغې څه احترام حق کېږي هغه حق پوره نه کېږي هغه کامونه نه پاتې کېږي او تاسو ټول نن چې دلته ناست دي که اوري هر څوک چې دي د هر ګوند سره تعلق لري د هر سوچ هر نظریې سره تعلق لري پنامه پښتون پنامه افغان چې دلته موجود دي او هغه خلک هم چې د امان د ګوس فرق سره وو هغه خلک هم چې دا دونه ورځ راغله ټولو ته زه سلام پېښ کوم ستاسو ټولو دې خدای ډېر عزت وکړي ځکه زه داسې سوچ کوم او داسې دا هم چې کوم کامونه په خپله خپل د حق نه کوم کامونه چې په خپله نه راپاسي خدای هم د هغه کامونو سره نه ودرېږي بل د ټولو نه مهمه خبره مونږ ټول که د هر نظریې سره تعلق لرو مونږ د خان شهید مونږ د باچا خان شان اتلان لرو مونږ د فقیر پی د ډاکټر نجیب په شان اتلان لرو مونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د کاروان غړي یو مونږ سولیزه مبارزه باندې یقین ساتو خدا ریاست سولیزه مبارزه او پرامن انسانان په خصوصي توګه پښتانه افغانان نه مني هغې ژوندي زغملی نشي که څوک دا وایي چې د پښتنو په خاوره هر عمل که دې ریاست کړی دی نو هغه صرف یو عمل و دا غلط فهمي د هر پښتون افغان په دې خرابات د ذهن نه وباسي دې ریاست او د دې بدرنګه ټول عملیات کله چې د مذهب په نوم پښتون استعمال کله یې د جهاد په نوم استعمال کله یې د خاوره د خپل پښتنو خلاف استعمال کله یو شکل کې خلک راولي کله بل شکل کې خلک راولي دا ټول هر څه او د دې سره تړلې دا ټول عملیات چې دی وایي چې زه به ترهګر ختموم دا ټول د پښتون د نسل کشۍ عمل و او دا ریاست ډېر په اراده باندې د پښتون نسل کشي شروع کړې ده خو د بده مرغه زه چې کله سوچ کوم زه وایم چې بنګالیانو 15 کاله پس یعنی 12 لسیزه پس سره پاسه 12 لسیزه پس هغې په دې پوهه شو چې زموږ نسل کشي روانه ده او که څوک وایي چې نه موږ سره عمل نه کوي نو زه تاسو ته مثالونه درکوم بنګالیانو له به پروفیسران وجل لیکوالان به ولا وجل شاعران به ولا وجل هر هغه انسان ولا وجلو چې کوم لږ سوچ لرلو ویښ و سیاسي روزنه یې شوې وه هر هغه انسان هر هغه ښځه هر هغه ځوان هر هغه مشر یې ولا وجلو هغې 2 لسیزه پس خپله فیصله وکړه او په دې سوچ یې وکړه چې نور نه کېږي مونږ پښتانه مونږ د 80 کالو راسې د دې ریاست جبر ته ځان نیولی دی او د برغه زمونږ یو غټه حصه نن هم خپل ځان نه پېژني نن هم هغه د کشمیر ډې مانځي او د خپل پښتون د خپل اتل د ارمان نه نه دی خبر دلته چې څونه ناست مشران کشران ځوانان پیغلې دا ټول ناست دي دا یاد ساتئ که مونږ ځانونه ونه پېژندل که مونږ خپل اتلان ونه پېژندل که مونږ د ارمان شهید چې کومه خپل ځواني ورکړه د لاسه ژوند یې ورکړه د لاسه هغه هم هغه شانتې ونه مانځه نو مونږ کم به ورک شي
او د ارمان هر یو کس وایي چې زه پوره کوم د ارمان ډېر ساده دی د بیلتون د کرښې دواړه اړخ ته امن سوله ییز ژوند د کام خپلواکي او د کام د خپلواکۍ په مبارزه کې د خپلو میرمنو سره ګډ مبارزه کول د خپلو خویندو سره یو ځای مبارزه کول پښتنو په دې کې هیڅ شرم نشته چې زمونږ خویندې میندې موږ سره ودرېږي او مبارزه وکړي مونږ ته که څوک وایي چې دا میرمنې کمزورې وي خدای شته مونږ ته د تېرو شپږو میاشتو راسې پته وه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي مشران د کور کمیټې غړو ټولو ته وار د ژوند دړکې میلاو شوې مونږ ته دا نه وه پته چې دې کې به څوک اول ځي چې په تلي کې ژوند ګرځوو او بیا هم د خان زمان غوندې تکړه خبرې کوو د وړانګې لوڼۍ په شان تکړه خبرې کوو نو دا د دې خبرې یقین دی ما خو هسې هم شته یو ورځ به ټول زموږ له ټولو مسلمانانو دا ایمان دی چې یو ورځ خو به ټول مرو هسې به هم مرو د کام دپاره دې مړه شو او هسې هم د یره د مرګ نه ځکه نه ده پکار چې د ګور شپه په کور نه وي دا خو ایمان لرئ نو چې په د ګور شپه په کور نه ده نو بیا زه ولې ویرېږم بیا د دې جابر ریاست جبر ته ولې نه ودرېږم او ولې ورته نه وایم چې دا جبر دی نور نه نور دا جبر نه منم پښتون ژغورنې غورځنګ او د هغې سره تړلي هر ورکر هر پښتون او که هغه څوک هم دلته ولاړ هر نظریې سره تعلق لرونکي که هغه د باچا خان د کاروان غړي دي که هغه د خان شهید د کاروان غړي دي که هغه د پښتون ژغورنې سره ولاړ خلک دي که هغه د ملا سره ولاړ دي پښتانه به دا فیصله کوي چې موږ به بحیثیت یو قام خپله ژغورنه کوو دې کې دا نشته چې ستا دا نظریه ده زما دا نظریه ده او زه بالکل متفقه یم چې په وړو وړو خبرو به اتفاق نه خرابوو یو بل سره ځکه چې زمونږ نسل کشي روانه ده که دا وخت هم مونږ دا سوچ کوو چې نه اوس نه ده سره نه ودرېږم هغه سره نه ودرېږم دا مشر نه منم هغه نه منم نو یو دا راله وجل شروع کړي دي بیا به یو کور ته هم درځي او یاد وساتئ چې د دې ریاست جبر صرف د وجلو پورې محدود نه دی مونږ خیسور ته لاړو هغه پیغلو هغه میرمنو هغې چې مونږ ته کومې کیسې وکړې چې په کور کې راننه وي بیا هم کوي چې لاسونه پورته کوي او په صحن کې ودرېږي دا د کوم ځای فوج دا کار کوي چې تا ته پته لګي چې میرمن سره په لاس کې د ښځې سره لاس کې هیڅ هتیار نشته چاړه نشته چاقو نشته تمانچه نشته ته په کوم بنیاد په لاسونه پورته کوي او بې پردکۍ او ودرې په صحن کې بهر وباسي دا ټول سیزونه د بشري حقوقو وایلیشن دی خو دا سره نسل کشي ده دا دی د جنگ یو آله استعمالوي چې ستا کور ته ننوځي ستا د چادر او چاردیوارۍ بې حرمتي کوي ستا ښځې بې عزته کوي دا کیسه صرف په خیسور وزیرستان کې نه ده شوې دا په سوات کې هم بلا شي ډېرې شوي خو خبره دې ځای ته رارسي چې مونږ څو پورې ورته ودرېږو مونږ دې ته تیار یو چې زمونږ کورونو ته راننوځي او دا کارونه وکړي مونږ دې ته تیار یو چې زمونږ نه د ارمان په شان انسان وژني او یو خبره درته زه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وګړي په حیث وکړم مونږ نه صرف یو وګړی یا یو مرکزي رهنما نه دی وژلی د پښتون ژغورنې غورځنګ مازغۍ وژلي دي هغه یې رانه شهید کړی دی ځکه د هغه کار سوچ و لیک و پلانینګ و خلک راغونډول ورونو یو لیډر هغه کس چې هغه ځان سره خلک بوځي ارمان هغه لیډر و چې هغه تلو ځان سره خلک بوتلل او یو ټولو نه اهمه خبره تاسو بختور خلک یې چې ستاسو د خاورې یوه خور وړانګه لوړۍ زما په عمر کې کمه ده او خدای شته زه ترېنه ډېرې زده کړې کوم د هغې چې څومره په خپل کام باندې په د دې سیمې د دې خاورې په سیاست راس دې دومره زه نه ګڼم چې په بلې پښتنې کې به دومره سوچ دونه فکر دومره جذبه وي
کارمان نشته لکه ورونه پیدا شو خو ورسره به ودرېږئ هم او د ودرېدو مقصد دا دی چې تاسو د دې نه ضرورت د هغې ته ستاسو د هېڅ ضرورت نشته هغې ته که اوس دې وخت کې ضرورت دی او د ارمان چې کوم ارمان هم و هغه د هر کور کې چې یو ارماني او په هر کور کې چې یو وړانګه لوړی دا وړانګه لوړی سره به ملګري زیاتوئ د پښتنو د ژوند او د پښتنو د ازادۍ جنګ هله پورې نه کېږي کامونه هغه پورې نه سیال کېږي ورونو او خویندې چې څو پورې د هغې کام ښځې خپل ورونو سره اوږه په اوږه نی ولاړې او جذبه داسې نه او تاسو که نه منئ نو وګورئ د سیال کامونو مثالونه راوالئ هر سیال کام چې دی چې هغه د ژوند مبارزه کوي د حق مبارزه کوي د ازادۍ مبارزه کوي هغې سره د هغې مېرمنې د هغې ښځې د هغې لونه د هغې خویندې ولاړې دي څنګ په څنګ ورسره ولاړې دي هر څه ته ورته ولاړې دي زه غواړم چې دلته هر کس که موجود دی دا سوچ وکړي چې څنګه وړانګه کیدی شي که تاسو ځان نه ارمان جوړ که تاسو په هر کس په کور کې به یو وړانګه پیدا شي او که داسې وشوه نو د پښتون قام ازادي ګرانه نه ده او یو ټولو نه مهمه خبره چې کله موږ وایو د ارمان پوره کوو نو بلکل چې د ښځو بنډه به پکې کوي خو د هغې سره سره د بدلې خبره چې کوو څنګه چې ملګرو ووایي چې د بدل به اخلو خو بدل په بل شکل کې اخلو ځان به زیاتوو ملګري به زیاتوو خلک به را شاملوو د نظریې په بنیاد به ځان نه خلک نه لرې کوو کلي په کلي ښار په ښار هر ځای ته به ځئ لکه د تبلیغ به د پښتون قام د حق خبره کوئ که داسې ونه شوه نو ډېره ګرانه ده هر کاخ کلي هر کور ته ورسئ د پښتون د قام د ژغورنې دا پیغام هر کور ته ورسوئ څنګه چې په تاسو باندې په حیثیت یو مسلمان د دین تبلیغ فرض دی داسې در باندې د دې قام د هغې نه زیات د قام د تبلیغ فرض دی نو ما سره به یو وعده کوئ دلته چې د نن نه پس دلته چې کوم ناست ملګري دي ورونه دي مشران دي که کشران دي هر سوچ لرونکي خلک دي دی به کور په کور ځي کلي په کلي به ځي د پښتنو د قام د مسایل د پښتنو د قام د وسایلو په حواله د پښتنو په وسایلو خپل اختیار په حواله د پښتنو د ژوند د ژغورنې په حواله به دا ټول خلک را خبرئ کوئ به داسې ټول ما سره مني لاس اوچت کوي چې موږ به د پښتنو ما سره ووایي موږ به د پښتنو د وسایلو نه د مسایلو نه د خپل اختیار او د پښتون قام د ژغورنې دا پیغام به هر کار هر کور هر کلي هر ولس هر وګړي ته رسوو او د ځان سره به خپلې مېرمنې خویندې میندې هم راویښوو ډېره مننه او یو اخرنی خپل شعر به درته وایم زه به در سره هم نارې وایم زما هم خو یو شعر وایم او بیا به نارې ووایم وایي چې تر څو دنیا ودانه وایي چې تر څو دنیا ودانه زه ژوندی به یمه د وخت سره به ځم خو د وخت نه ګړندی به یمه زه په سپېڅلي کردار ځم ژوند ته رڼا بخمه زه به وطن آبادومه ملالی به یمه او یو څو نارو جواب راکوي ستر شهید د قام شهید ستر شهید د قام شهید ستر شهید د قام شهید ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है सर शहीद का काम शहीद अरमान शहीद अरमान शहीद सर शहीद का काम शहीद अरमान शहीद अरमान शहीद ډېر مننه دا نور ملګري چې دي اوس احتجاجي جلسه ختم شوه دا ټول ملګري خوشحاله سي وړاندې کور سنا